پر راک کې یا په مټ کې ستن لګول باندې روزه ماتېږي که نه ماتېږي. نو دا باندې کتابونه هم ډک دي او ما باندې چې کوم نورې فتاوی هم ډېرې وکتلې، تفصیل سره علما کرام مفتیانو دا مسله بیان کړې ده چې په راک کې یا په مټ کې ستن لګولو سره یا ګلوکوز لګولو سره په روزه کې هیڅ فرق نه راځي. دا مسله باندې لږ تفصیل ته بیانوم. اول دا دلیل بیانوم. دلیل دا دی کتابونه لیکلي دي چې کله یو سړی تاسو ته د دې نه مخکې مسله بیان کړله چې په سترګو کې رانجه اچول باندې روژه نه ماتېږي. کله چې یو سړی په سترګو کې رانجه واچوي نو هغه رانجه چې کوم بعضې ذرات دي هغه رګونو په ذریعه سره د انسان هلک لا هم راځي. بیا چې کله لیاړې دي کوي په لیاړو کې هم هغه تور تور ذرات وي. نو ګوره هغه اگر چې دا هلک نه لاړل که دا په سترګو کې دوایي واچوله دا اتفاقي مسله ده. که سترګو کې دوایي واچوله او هغه دوایي خوند تا ته په حل کې محسوس شول روژه پې باندې نه ماتېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې سترګو نه چې کوم هلک لا یارې راغلي هغه رګونو په ذریعه سره راغلي دي. نو رګونو په ذریعه سره که تا هلک ته هم داخل شولو نو روژه پې باندې نه خرابېږي. او که پیزې ته یا غوږونو ته دوایي واچوله نو په دې باندې روژه ماتېږي ځکه چې دا ډایرکټ هلک نه راځي، رګونو په ذریعه سره نه راځي. نو دې نه معلومه شوله که یو سړی په راک کې یا په مټ کې ستن لګوي په دې باندې روژه نه ماتېږي، روژه پې باندې نه خرابېږي. البته که یو سړي ته ضرورت نه وي او مس چټي طاقت یې پر ځان ته ډریپونه لګوي نو دا ښه خبره نه ده، دا مکروه عمل دی. په بیمارۍ وجې نه سړی لګولی شي، جواز والی موجود دی، شته ده.